السلام علیکم ملګرو. منیر شاکر د تبلیغي جماعت والا په باره کې یو څو خبرې کړې دي. دا تاسو لږ واورئ، تاسو به حیران شئ. خو د دې نه مخکې په دې سکرین به تاسو ته ښکاري دا ویډیو ماته یو ملګري راولېږله او د دې د پاسې لیکل کړي دي چې منیر شاکر لیونی، او یو ځای لیکلی دي چې پرانه منیر شاکر او بل ځای لیکلي نیا منیر شاکر. نو د منیر شاکر دا خبرې لږې واورئ. د دې نوي منیر شاکر چې منکر حدیث دی، د دا خبرې واورئ تبلیغي جماعت په باره کې، تاسو به حیران شئ. هغه جماعت چې د الله د رضا دپاره بغیر د څه د امداده، بغیر د څه د لالچه په پوره دنیا کې د الله تعالی دین خور کو، او د پوره دنیا مسلمانان دې جماعت ته په دې نظر ګوري چې دا جماعت خالص د دین او د الله د رضا دپاره لګیا دی، د دین او د اسلام د سربلندۍ دپاره کار کوي. خو منیر شاکر افسوس چې نن دغه جماعت پسې مخلوق کلاو کړه او دام ته محفوظ پاتې نه شو، دایم پرې نه ښودو. تاسو واورئ د دا خبرې ویډیو مکمل وګورئ، تاسو ته به د منیر شاکر د حقیقت پته ولګي چې په دې ویډیو دته دا لیونی ولې لیکلی شوی دی. پوره حقیقت باندې به پوه شي. دا ویډیو چې ما وکتله نو زم په حقیقت پوه شوم چې دې ته دا لیونی ولې لیکلی دی. مفتی محمد ندیم صاحب اکثر دته وایي چې ته لاړ شه خپل د دماغ علاج دی وکته لیونی شوی. دا ویډیو وګورئ، لږه ویډیو خامخا لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخیره وګورئ. تبلیغ والا خالص دی وجنه د خلکو خوښ دي چې تبلیغ والا سره سوا د یو څو خوږو خبرو نه نورې چی شي هېڅ شی ورسره نشته. نو ډېر خلک دا وایي چې تبلیغ والا حق دی ځکه ورسره ډېر خلک دي. نه، تبلیغ کې تبلیغ والا سره د دین هېڅ احکام نشته، تشي مزي دي. څه شی دي؟ تبلیغ کې شپږ نمبرې نورې ټولې تقاضې تبلیغ مزې خوراک، څښاک، چای ته پیسې جمع کړې، نن سبزي راوړې، نن غوښه راوړې، خوراک مزېدار برابر کړې، هلکه تاله ښه درځي، یاره جي چیله مې ولګوله، څو ایتونو ترجمه دې وکړه. نه جي موږ خو وسایل نه چیړو، څو سپارې ترجمه دې زده کړه، نه جي موږ مسلې نه چیړو. ولا څه ته وایي، برا څه ته وایي، نه چې دا خو موږ ملیان دا په دې خو موږ نه پوهېږو. مانځه نه تاوېږه او مانځه نه راتاوېږه. د منیر شاکر دا ویډیو به تاسو کتلی او دا خبرې به تاسو اورېدلي. دا د نوي منیر شاکر خبرې وي، نیا منیر شاکر، چې دا منیر شاکر نه دی بلکې منکر حدیث دی او ټولې دنیا ته پته ده. د خلکو یعنی د هر مولا بیان ما اورئ، ځکه دا کس چې کوم دی منیر شاکر، دا غریب مکمل د لاین نه اخوا شوی دی، ځکه خو پنجپیریانو د پنجپیریت نه بهر کو. او تاسو ته هم پکار ده، عام مسلمانانو ته پکار ده چې د دې سړي نه ځان وساتئ، د خبرې د بیانونه بالکل مه اورئ. په دې سکرین به تاسو ته ښکاري دا علما دي او ښه غټ غټ علما دي، د بنوریټون غوندې د مدرسو نه فارغه شوي دي. په دې کې دغه یو د بنوریټون فاضل دی، دته تاسو وګورئ په دې ګیرې څه چل کړی دی، غټ عالم او اوس د ده نه یو دهري ته جوړ شوی دی چې د الله تعالی نه هم انکار کوي. نو دغه شانتي منیر شاکر هم دغه طرف ته روان دی او د قرآن نوم استعمالی، خو په اصل کې هغه زهر د مسلمانانو په ذهنونو کې ورچوي چې نن تبلیغي جماعت پسې شروع وکړله. ښه راځئ اوس د پرانه منیر شاکر کوم وخت چې دا منکر حدیث نو او دا صحیح مسلمانو، احادیث به منل، قرآن به منو، په هغه وخت کې د تبلیغي جماعت په باره کې څه خیالاتو دا اوس واورئ. نو ځکه د دې ویډیو د پاسه چې لیکلی شوي دي چې لیونی، نو هغې د دې د وجې لیکلي. دا ویډیو در سره خامخا وګورئ. نه د کېدو مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کړ. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې کامیابی ده او د غیرو په طریقو کې ناکامی ده. دا دوه خبرې کولې، بلې څه وي؟ دا دوه خبرې ټیک وي که غلطې وي؟ جواب راکوئ که نه؟ او په ایمان وایا خلاف ملیانو مسلمانانو کولو که یهودو نصواروی کولو؟ دغه ملیانو او دغه مسلمانانو خلاف کولو. کله به وی چې د امریکای ایجنټان دي، وی به کنه به وی، کله به وی چې دوی ته برطانیې نه پیسې راځي، ملیان مسلمانو قبل څوک
او بیا چې کله په دې یخ نشو بیا یې کتابونه پې ولیکل. تاسو ته پته شته چې د تبلیغیانو خلاف څومره کتابونه لیکلي شوي دي؟ دا پته ته شته؟ 150 نه پورته کتابونه لیکلي شوي دي. څومره؟ دا 150 پورې ما پړاو کړي دي، نور کېدای شي وي. بیا چې کله د قتل او د مقاتلې میدان راغی تبلیغیانو باندې تورې خلقو راویستې او په ټوپک باندې ته تیخ کړل، علاقه کې په پابندي ولګوله او دوی ته به یې جبریه وې او د تبلیغیانو خلاف یو کتاب ولیکه. تبلیغیان ریوانډیان جبري